صادق خان پوښتنه به کوم د پولیس چې کومه کامیابي ترلاسه کړه، دلاور ستا خوا کې ولاړ دی، د ده زلمې زوی وژلی شو، اکثره چې بیا وشي نو ډېر موږ دا پریس کانفرنس یې ګورو وي پولیس په والو باندې او په دې باندې په خلکو ومني، نو تاسو په دې موقع څه وایه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الافغان وروره خدای تا سره ډېر ښه وکړي چې تا زموږ نه تپوس وکړه. الحمدلله ما په هغه ورځ هم دا ویلي چې زموږ پولیس هر څه کولی شي خو د هغوی لاسونه تړلي. ګنې د پښتونخوا د پولیس غونډه کې زه نه وینم چې چېرته وي او هغوی به داسې کارکردګي وکړي. بل سرکل ډي اس پي زموږ ګلشید خان چې دی هغه الحمدلله ډېر تکړه افسر دی او د اوس نه یعنی مودې وشوې چې زموږ ورسره تعلق دی او الحمدلله نر سړی دی، مونځګزاره سړی دی، پرهیزګاره سړی دی او الله ورله عزت ورکوي. دغه شان دی چې ورسره خپل کوم ټیم و ینګسټر و هغوی هم ورسره خپل ښه بېلوسه خدمت وکړو او الحمدلله نن چې ما اوس دا پریس کانفرنس وکته نو ما یې الحمدلله زه پراوډ کوم په داسې ملګرو باندې، په داسې پولیس اهلکارو باندې چې هغوی دا هومره زر داسې ټریس کړی د مخکې نه خو پکې وررسېده چې یاره زه صحیح سمت ته ورسم. نو الحمدلله هغه نن ترسره شو او دغه کسان یې ونیول او باقي زه په دې موقع هم د خپل آی جي صاحب نه، د آر پي یو مردان نه، ایډیشنل آی جي زموږ لیډ چې دی محمد علي خان ګنډاپور او زموږ ډي پي او صاحب ښه کشر دی او الحمدلله ښه کارونه وکړل او امید لرم چې ضلعې دپاره به نور هم ښه کارونه وکړي او زه د خپلې تاڼې د ایس ایچ او د هغه د سټاف د ټولو ډېر مشکور یم چې دې عجز سره دې غریب سره ډېره ښه مرسته وکړه او منډه یې ورسره. صادق خان په دې موقع یو دغه کوم اکثره په پولیس کې مداخلت سیاسي نو پولیس والا بیا کار ته نه پرېښودل کېږي خو کار کې نو هغه بیا کنفیوز وي، نو په دې باندې تاسو څه وایې؟ نو هغه خو زه ویم ما مخکې ویلي دي چې زموږ پښتونخوا پولیس ښه تکړه دی خو لاس یې نیولی دی. نو هغه نه لاس یې چې کوم نیولی دی نو هغه هم ستا د موجوده چې کوم چیف منسټر ناست دی او یا د ده سره ایم این اګان ایم پي اګان دي هم هغوی دا کوي. ګنې بل چې سم سړي او هغه پولیس سره تعاون کوي او صحیح په لاره ورسره ځي نو هغه به چېرې هم د غلط سړي لاس ونه نیسي چې یاره ده سره ته دا مه کوه.